یو پیر نبی علیه الصلاۃ والسلام له خبر راغی چې د عمر بن عوف رضی الله عنه د بچو مینځ کې چې کوم دی دغه راغلی دی څه جنګ وغیره شوی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې څنګه خبر میلو شو، نبی علیه الصلاۃ والسلام ځان سره څه کسان کړه او لاړ د هغې په مینځ کې د صلح دپاره چې د هغې په مینځ کې صلح وکړي. چې کله ورغی نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې مینځ کې خبرې اترې وکړې، خو لیکن وخت تیر شو، لږ ټایم یې واغسته. زما عزتمندو، کلم چې د دوو مسلمانانو درمیان کې داسې خفګان راشي، د دې نه معلومیږي دا چې کلم د دوو مسلمانانو درمیان کې داسې څه خفګان راشي، نو ما تاسو له پکار دی چې څنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام عمل وکړه که نه، د هغې عمل زموږ دپاره قابل پیروي دي چې ما تاسو د هغې په نقش قدم باندې لاړ شو. ځکه چې دلته یو خبره عام طور سره ما تاسو وینو چې کله د دوو ملګرو د دوو وروڼو درمیان کې څه خفګان راشي او په هغې باندې سړی ځان خاموشه کړي، نو هغه خفګان رو رو سیوا کېږي، حتی دشمنۍ ته لړ شي، بیا رشته داري قطع تعلق پکې راشي. د ټولو نه ضروري خبره دا ده چې ما تاسو ته کله هم دغه شانتې خبر میلو شي او زما او ستاسو وس کېږي نو چې د دوو مسلمانانو درمیان کې روغه راولو، ځکه چې د روغې فضیلت هم ډېر زیات دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو لوی حدیث دی، اوږد حدیث دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما امتي چې کوم دی د ګناهونو ګڼ شمېر دغه یې کړی دی چې دا ګناه کولی شي، دا شي دا شي دا ګناه کولی شي، خو لیکن دروغ نشي ویلی. خو لیکن دغه دروغ چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله د دوو مسلمانانو درمیان کې ته روغه راولې او د هغې درمیان کې څه لږ ډېر داسې دروغ ووایې، نو الله رب العزت د هغې مؤاخذه نه کوي، په هغې باندې رانیول نه کوي. دا روغه د دوو مسلمانو درمیان کې راوستل دا یو دومره لوی عمل دی. یو واقعه بیانوم انشاءالله، یقینا ډېره بهترینه واقعه ده. یو درویش یو فقیرو یو الله والا، خو لیکن دا یې عادت چې کله به م ورته اندازه وشوه چې یاره د دې دوو مسلمانانو وروڼو درمیان کې څه خفګان دی، نو سمدستي به لاړ او د هغې د خفګان ختمولو کوشش به یې کوله او صلح به یې کوله. هغه ته پته ولګېده چې د پلانکي بادشاه چې کوم دی هغه 100 حجه کړي دي. د هغه زړه کې شوق پیدا شو چې یاره دا خو یقینا یو ډېر نیک بادشاه دی چې هغه سره ملاقات وکړم. لاړه، هغه هم یقینا نیک سړی و، ورته پته وه د هرې نیکې دغه ورته پته و چې یاره د نیکې څومره اهمیت دی. چې کله دغه درویش دغه فقیر هغه سره ملاقات کو، هغه ورته وایي چې یاره بادشاه صاحب لکه تاسو خو ډېر دغه شانتې داسې ده، د هغه تعریف یې وکړه. هغه ورته وایي چې یاره زما دا څومره حجونه چې کوم دي دا 100 حجونه، د دې ټولې ثواب چې کوم دی زه تعالی در کوم، خو لیکن ما سره یوه خبره وکړه چې تا یوه روغه کمه د خاص د الله د رضا دپاره د دوه مسلمانانو درمیان کې کړي که نه، د هغې ثواب ما ته راوبخه. زه د دې 100 واڼو حجونو ثواب زه تاله در کوم، خو صرف د دغه یو. دلته یو بله خبره عرض کوم زما عزتمندو، دا زړه چې کوم دی که نه، د الله رب العزت د خپل ځان دپاره پیدا کړی. د انسان په بدن کې دا زړه د الله رب العزت د خپل ځان دپاره پیدا کړی، په دې کې به زه اوسم. او کله چې ته ما او تاسو دغه مسلمان زړه ازار کو که نه، نو د الله رب العزت د هغه کور چې کوم دی د هغې له تکلیف ورکو. نو یقینا زمونږ شیخ صاحب موږ ته وی ګوره، وی که یو سړی خانه کعبه روانه کړي که نه، الله رب العزت پرې دومره نه خفه کېږي، ځکه چې الله رب العزت به بل یو خلیل پیدا کړي، خپل یو خلیل به پیدا کړي، بیا به خانه کعبه ودرئ، بیا به دغه خانه کعبه آباده کړي. خو لیکن که دلته د یو مسلمان زړه ته تکلیف ورکړه که نه، او د زړه دې ازار که، نو دا زړه بیا څوک نشي جوړولی. زما عزتمندو عرض دا کوم چې کله هم داسې د دوه مسلمانانو درمیان کې خفګان راشي یا څه دغی، نو کوشش کول پکار دي زما او ستاسو وس او دغه کېږي طاقت کېږي، نو چې د هغې درمیان کې چې کوم دی دغه خفګان او دغه ختمو، الله رب العزت ته عمل کول اسان کړي. آخر دعوانا.